یو څو خبرې درته کوم لږ مضبوطې واورئ. دا زموږ د ایمان حصه ده. بعضې خبره داسې چې هغې باندې خبره کول دا موږ ضروري ګڼو او تاسو ته په دې کې دا اپیل دی چې تاسو به زموږ خبره مخکې رسوئ. صرف زموږ خبره نه، کم یو عالم وي که غیر عالم وي په دې مسله باندې څوک هم بیان کوي اب تاسو مخکې رسوئ. دا یو بیل دی، دې ته ویل کېږي ټرانسجینډر ایکټ. دا یو قانون پاس شوی دی. چا چې پاس کړی دی، چا ورکړی دی، هغه سیاسي خبرې زموږ نشته. چا چې ورکړی دی دم خدای تباه کړي، چا چې پاس کړی دم خدای تباه کړي، او چا چې پکې کاروایي کړی دی خدای ټول ځان ته راوغواړي. هغه سره زموږ کار نشته. دا خبره سیاسي نه ده. دې کې درله زه وایم چې د قانون باره کې موږ اواز اوچت کړو. بعضې خلک وایي دا داسې کړی، دا پارټۍ پکې یادوي، دا هسې نفرت پیدا کېږي دې سره. پارټۍ به یادوئ نه، قانون چې چا هم پاس کړی دی هر سړي ته پته ده. تاسو به صرف دومره کوئ چې د دې خلاف به اواز اوچتوئ. دا ټرانسجینډر ایکټ څه شی دی؟ په دې باندې ګوره د عام خلک پوهېږي هم ده چې دا دې څه شی. هر سړی دا وایي چې خواجه سراو ته حقوق ملو شوی دی. خواجه سرا هم یو انسانان دي، هغې ته حق ملاوېدلو موږ احترام کوو چې ته حق ملو شي. دې ته حق ملاوېدل دا په شرعي شریعت کې بالکل درسته خبره ده. دوی ته د نوکریان هم ورکړي، هسپتالونه هر څه دې ورته برابر کړي. اول درته دا خبره کوم چې خواجه سرا څه شی دي؟ دا سړي دي، ښځې دي، حقیقت داسې مسلې څه شی دي؟ علي صاحب په دور کې امیر معاویه دور و، علي صاحب بل ځای کې امیر معاویه صاحب حکومت و. په دې کې یو اجړا پیدا شو. امیر معاویه صاحب خط ولیکه علي صاحب ته، وایي داسې یو کس پیدا شوی دی، د ده څه حکم دی؟ داسې یو کس پیدا شوی، امیر معاویه صاحب په دور کې پیدا شوی. خط یې ولیکه علي صاحب ته، وایي د دې څه حکم دی؟ علي صاحب ورته وویل انظروا الی مبالیه، وګورئ چې دا متیازې په کومه لاره باندې کوي. که متیازې د سړو په لاره باندې کوي، دا سړی دی، د ده ټول احکامات د سړو دي، د ده میراث به هم د سړو وي، د ده جنازه به هم د سړو وي، د ده لامبول به هم سړي کوي. که متیازې د سړو پسې باندې کول، دا دې وخت کې چې کوم اجراګان دي 99.99% ټول هلکان دي. 99.99 دا ټول هلکان دي. متیازې د هلکانو په لاره باندې کوي. دې کې دا بل خلک ډېر کم دي. علي صاحب ورته وایي وګوره که متیازې د ښځو په ځای باندې کوي، نو دا حکم به د دوی د چا وي؟ د ښځو به وي. شریعت کې، میراث کې، هر څه کې به حکم د چا په شان دي؟ د ښځو په شان دي. که د ښځو په لاره باندې متیازې کوي او که په دواړو باندې کوي، نو بیا به کتلی کېږي چې زیات متیازې په کومه لاره کوي. که زیات متیازې د سړو په لاره کوو، دا بیا هم سړی دی، ټول حکم به د سړو وي. او که زیات متیازې د ښځو په لاره باندې کوو، د دې ټول حکم به د چا وي؟ د ښځو وي. په دې مسله پوه شوئ؟ که دواړه برابر وو، د سړو په لاره هم برابر متیازې کولې، د ښځو په لاره، دې ته ویلی کېږي خنثی مشکل. او دې ته میراث کړه دوی حصه به څنګه ملاوېږي؟ د ښځو په حصې باندې به د حصه ملاوېږي. کوم سړی چې اسوأ الحولین، اسوأ الحالتان ورته ویلی کېږي، دواړه حالت یې برابر وي. څومره متیازې چې د هلک په لاره باندې کوي، هماغه عمره په دې بله لاره باندې هم کوي، دې ته اسوأ الحالتین ویلی کېږي. د دوی میراث به هم د جنکو د میراث مطابق وي. دا د دوی حقیقت شو. ښه، دا د دوی څه شو؟ حقیقت شو. دوی باره کې فقهي مسایل دی نه ځان خبر ساتي. دې څه حکم دی؟ دا چې مړ شي دې به څه حکم وي؟ نو چې مړ شو لامبۍ به څنګه؟ نو که د هلک په لاره باندې متیازې کولې، نو بیا به سړي لامبۍ، جنازه به هم د سړو په شان کېږي، هر څه به کي. که د جنکو په لاره متیازې کولې، ښځې به یې لامبۍ، هر څه به یې او که په دواړو لارو باندې و، نو دې ته بیا تیمم ورکړی کېږي. څه به ورکړی کېږي؟ تیمم به ورکړی کېږي. نو دا د دوی مسایلو دا درته ما بیان. اوس دا بیل څه شی دی؟ دا د خواجه سرو حقیقت دی. په دې ځان پوهېږي. بیل پاس شوی دی ټرانسجینډر ایکټ. دا یو قانون پاس شوی. قانون چې پهله پاس شو، دا دې دپاره پاس شوی چې اجراګانو ته حق ملو شي. اجراګانو په معاشره کې یو ځای دی، د دوی یو منصب دی، د دوی یو کردار دی. خو په دې په ضمن کې LGBT دا یو اداره ده. د دې په ضمن کې دوی یو بل شی هم پکې دننه کړی چې هغې ته جنس پرستي ویله کېږي. ولې؟ خواجه سرو حق خو ته منې، زه یې منمه چې هغوی ته حق میلو شي. هغوی ته په شناختي کارت کې که جنکو طرف ته مایل وي، ادې ولیکلی شي، او که سړو طرف ته وي، ادې ولیکلی شي. د ده خو ټول قایل دي. خو په دې منځ کې یو بله خبره شوې ده. د
د دې درې تعریفونه شوي دي. یو تعریف دا دی چې یو سړی پیدایشي طور باندې اجړا دی، نو که جنۍ طرف ته مایل وي ابه جنکو شناختی کارت جوړوي، که هلک طرف ته مایل وي د هلک به جوړوي. یو دا دی. دویم تعریف د ټرانسجنډر دا دی، یو سړی د سکډنې وکړو، آله یې ټول کار پرېښوستلو، دا ځای ولګېدو چې کوم آله تناسل ورته وایي، دا کار یې پرېښوستو، دا سړی مستلی شي هلته چې کوم دی لیکلی شي چې زه څه شی یم، زه ښځه یم، بغیر د میډیکل نه به هلته لیکل کېږي چې دا ښځه ده. دریم نمبر تعریف دا دی، یو سړی پیدا شوی دی، ښځه پیدا شوې ده، خو ده وروسته احساساتو شو، ده ته وروسته نفسیاتي الجن راغی، یا د ده خوښ نه و چې زه د سړی یم، یا د ده خوښ نه و ښځه ده، د ده خوښ نه چې زه د ښځه یم. دا سړی هم بغیر د میډیکل نه نادره دفتر ته تلی شي، اول ته دا ویلی شي دا د ښځه یي، خو د ده نفسیاتي الجن راغی، وهم دته وشو چې زه سړی یم، دا به هلته لیکي زه سړی یم، خو دې دې وکړي دا ښځه ده. اوس دا ښځه ده، دته وهم وشو زه سړی یم، نفسیاتي الجن ورته وشو، دی نه، دا هلته بغیر د میډیکل نه لیکلی شي زه ښځه یم یا سړی یم. نو دې سره ګوره معاشره کې څومره بګاړ راځي. موږ په دې شي باندې اعتراض دی، زموږ د اجراګانو په قانون باندې اعتراض نشته، په دې شي باندې اعتراض دی چې یو سړی به نفسیاتي یا خوښۍ به نه، ذاتي مسله به وي، خوښ ناخوښ به وي، ابه ځي بغیر د میډیکل نه به هغه لیکي زه سړی یم او ابه ښځه یي. نو اوس به څه کېږي، دا خو په شناختي کارت کې سړی شو، دا ښځه به دا ښځه به اوس د ښځې سره واده کوي. که دا وي ښځه او سړی ولیکي نو داسې به واده شي، که سړی وي ښځه ولیکي هلک په هلک به واده وشي، نو ډېر غټ نقصان ده پکې که نه. لواطت به زیات شي. یو لواطت دی بدفعلي، یو سحاق دی. لواطت دې ته ویل کېږي چې هلک د هلک نه خواهش پوره کړي، یو سحاق دی په شریعت کې، هغه دې ته ویل کېږي جنۍ د جنۍ نه خواهش پوره کړي. په دې بل کې دواړه شته، او دا ټول دا غیرو خلکو په موږ باندې یو دباو دی. که تاسو وګورئ که نه په ټوله دنیا کې به تاسو ګرځېدلي ډېر خلک، موږ خو د یعقوب ټاون نه وتي، خو موږ ته معلومات داسې دي په ټوله دنیا کې دا بل جنس پرستي شته، خو میډیکل په ترو باندې ده. هلته میډیکل کېږي، وګوري چې دا سړی دې طرف ته مایل دی، هغه رنګ وشي، یا یو سړی دی بار ملکونو کې داسې وي، هغه وایي چې ما ته پلاسټک سرجري وکړه، زه هلک یم خو زما ته دا خوښه نه ده، زه د جنۍ شمه، پلاسټک سرجري کوي، میډیکل ورته باقاعده کوي. زمونږ په پاکستان کې چې دا بل منظورېږي، دا داسې منظورېږي چې میډیکل به هم پکې نه وي، ولې کېدای شي میډیکل والا پیسې واخلي، نو لهذا میډیکل به پکې نه وي. نو دا شی ډېر غټ ظلم دی. دې کې د لوط علیه السلام واقعې ته تاسو وګورئ، لوط علیه السلام باندې 4 عذابونه د هغې قوم باندې راغلي، 4. دې نه مخکې په یو قوم باندې 4 عذابونه دي راغلي، په ټولو قومونو باندې یو عذاب راغلی، چا باندې د ماشي په صورت کې راغلی، چا باندې د اوبو په صورت کې راغلی، چا باندې आवाज راغلی، چا باندې سیلۍ راغلی ده، چا باندې څه، دا ټول یو عذاب دی. لوط علیه السلام په قوم کې بدفعلي وه، 4 عذاب راځي. یو عذاب اوچتۍ اسمان ته رسوي، د دوی د سپو او د چرګانو اوازونه به راوردلی کېږي، دا یو عذاب شو. دویم عذاب دا رالړه کوي او په ځمکه کې 400 میټره دوی ښخ شوي. څومره؟ 400 میټره. بحر میت ورته وایي، په اردن کې دی دا. 400 میټره د لوط علیه السلام قوم دا لاندې تللی دی. دریم نمبر عذاب اوبو کې غرق شوي، دلته مخکې اوبه نه وو، دا بحر میت چې کوم دی دا عامه ځمکه وه، دوی دپاره اوس سمندر ګرځېدلی شوی دی. 4م نمبر د کاڼو باران پې وشو، څنګه چې په ابرهه په خلکو باندې د کاڼو باران شوی و، د هر یو کس نوم پکې لیکل شوی و، دغه رنګې دوی باندې د کاڼو باران شوی و، د هر یو کس نوم پکې لیکل شوی. روایاتو کې راځي وایي بعضې خلک بچ شو دلته په دې عذاب کې، وایي هغوی باندې د کاڼو باران وشو، هغوی نومونه لیکل شوي، هماغلته په کاڼو باندې ووهلی شو. نو دا د بدفعلۍ سبب. او سحاق نبي علیه السلام فرمایي، وایي ما ته یره ده چې زما امت اخره کې د قوم لوط په عمل باندې روان نشي. نبی علیه السلام فرمایي، وایي د هلاکت سبب دی چې کوم قوم یا زما امت اخره کې د هلاکت سبب د دوی لپاره چې دوی جنس پرستۍ کې مبتلا شي، هلک د هلک نه خواهش پوره کړي او جنۍ د جنۍ نه خواهش پوره کړي. او دا د قیامت په علاماتو کې ده. نبی علیه السلام فرمایي د قیامت علامات دا دي، څنګه چې زناور په لاره باندې بدفعلیانې کوي، داسې به زما امت کې آخري خلک په لاره باندې بدفعلیانې کوي. دې نه ځان وساتو. اعتراض به په چا کوو نه، زمونږ چا سره کار نشته،
دومره به کوئ تاسو ټولو ځوانانو ته وایم فیسبوک یې در سره شته یوټیوب هم در سره شته دا شی به خوروئ دا بیل باندې کار چالو دی دا شریعت کونسل ته نه دی تللی دا ډایرکټ پاس شوی دی صوبایي اسمبلیانو کې په دې باندې بحث لا نه دی شوی او دا چې علماء شریعت کوم کونسل چې دی هغه ته هم نه دی تللی دا ډایرکټ پاس شوی دی او دې باندې ډېر بحث لا پاتې دی نو لہذا که دا آواز موږ اوچت کو دا زموږ د ایمان حصه ده ولې موږ دا نه خوښوو چې الک الک سره اړم وي دا به الک وي ځان به جنۍ لیکلی جنۍ واده به دا به جنۍ ځان به الک لیکلی الک به اوس دا جنۍ ځان لیکلی دا جنکو په ځي کې به ځي د جنکو په باتروم کې به ځي جنکو سره بس کې به کښېني او وي به الک نو دا کومه فیصله ده نو لہذا تاسو ټول د خپل دا د ایمان حصه وګرځوئ هر یو الک کم بیان په دې باندې اورئ که هغه د عالم وي که د غیر عالم وي د دې بالخلاف وي دا به تاسو مخکې رسوئ او دا خبرې زه ځان نه کومه یو خبره درله کومه قانوني خبره درله کوم چې د وزیر نه تپوس شوی دی یو کتاب د الیاس ګومن صاحب لیکلی ما خپله د دې 3 کتابونه لیدلي تاسو به وایئ دا کاري صاحب څه نه خبر ده چې دا په دې باندې لګیا دی 4 کتابونه ما په دې 2 ورځو کې سټډي کړي په دې باندې چې دا څه شی دی 28723 کسانو د 2018 د جولای نه والا د 2021 جون پورې 28723 کسانو خپل جنس بدل کړی دی 28723 کسانو په دې کې 16000 کسان داسې دي چې هغه سړي و ځان جنکۍ لیکلي او په دې کې بقایا داسې خلک دي چې هغه جنکۍ د ځانې سړي لیکلي ټرانسجنډر پکې 9 کسان دي 9 ویلي چې موږ ښځې یو موږ یې سړي لیکلي او 21 ویلي چې موږ سړي یو موږ یې ښځې لیکلي دا بدل کړي 29 کسان پکې د اجراګان راغلي دي باقي ټول 28723 کسان پکې زموږ ستا په شان دي راغلي اوس دا په معاشره کې ګرځي بل اخبار کې که تاسو کړي اخبار کې راغلو فیسبوک کې راغلو یو هلکو او یو پیر شان دی پیره او وایي هغې دا باقاعده بیان کړی دی وایي که په قرآن کې راځي که شریعت کې راځي چې هلک د جنۍ سره واده کولی شي نو دا څه ناروا ده چې هلک سره څه وکړي واده وکړي ځان ته پیر هم ویلی دی او هلک یې مخې ته کېنولي او هغه سره واده نو دا څنګه ځای دی دا څنګه اسلامي حکومت دی دا څنګه اسلام دی په دې اسلام خو زموږ ماغزه نه خلاصېږي نو لہذا هر یو ځوان به د خپل ذمواري ګڼئ دا یاد ساتئ ټول ځوانان ووایي چې موږ به یې ګډو لاس ست کوي ټول ووایي چې موږ به انشاءالله دا قانون به نه پرېږدو چې پاس شي دا قانون به انشاءالله زموږ په اواز سره ختمېږي دا یاد ساتئ ستاسو اواز ډېر مضبوط اواز دی قسم په الله هر جومات کې په دې باندې بیان چالو دی دا ستاسو اواز چې کله ورسېږي مخې ته هېڅوک هم نشي راتلی او د دوی هغه پلار هم بیا نشي پاس کولی الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې موږ داسې فساد او داسې شرونو نه وساتي